آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرونا تاسو تهیز پتہ نشتا ایہم اقرب لکم چی کم یو پا دی ٹولو کے اگر نزدے دے تاسو تا نفعن پا اعتبار دا نفع دا رسولو سرا دا پیدے رسولو سرا فریضۃ من اللہ دا حسی چی دی دا مقرری دی دا خدای دا جانبنا دا فرض دی دا اللہ دا جانبنا کم زڑی پلارو بات شو رونو پا مال قبضوا چولا خویندو لحصہ نور کی دے دا اللہ دا فرض حکم نرو گردانی کی بعض اخکار پا ننداروی نئی در کوم درلا یا غخپل خویندی مڑی ولی کی او بعض ورسر چل ول ورسر کی دا سے ماحول ورت جوڑ کی چا اغی مجبور شیر راکی اسینا راش پرید ورتا ذکر پلارو نو پات شوے مورو نو پات شوے دغن دا پلار دا رونو دا کور موس دا پلار کور دے نو کو ویم چرا کرا لئیسنو دا پلار کور میں اورانی گی دا پلار کور بانے اغا بندے گا ما نو زد خپل رونا د ځان نه خپه کولې لري کولې نشم نو پریګ دی ورتا خور خپل حصہ نو دا رور دی دا سوچ نه کی چې دا زما د بار اوس جایز دی ځکه دا په طیب نفس نه لی پری خو دی بلکې دا تا مجبوره کړي تا ورته د ماحول جوړ کړي دا سي دی هغه پریشانه کړي دا چې دا پریشانای د وجې نه درته حصہ پری خو دی دا په طیب نفس د زړه په خوشحالۍ سره ورکړه داسې وي چې څومره پیسې د دې کېږي ټولې جدا کا او ورته کېده په جولۍ کې چې زما خورې دا حصه ستا رسیدا واخله نو چې ورکې ورلا اوس کوي درلا واپس درګي چې یاره رولې دا تر ځان سره کېده زه یې ناخلمه دا په طیب نفس سره ده یا ځمکه ده مثلا نو ځمکه لاړ شه پټوار پسې او بالکل ګوته ورته ولګوا دا ځمکه د دې په نوم کا ورته ووایه چې دوره دوره حصه ستا په شریعت کې زما سره رسېدله دا مې ستا په نوم کړه اوس که هغه وي چې یاره رورې زه یې نالم واپس یې واپس یې زما د نوم نه بدله که خپل نوم ته دا په طیب نفس سره ده اوس دی دله د زړه په خوشحالۍ درکړه دا ستا دپاره جایز او حلال ده خو که داسې نه وي بانې مانې دې ورته جوړې کړي څه چال دې ورته جال دې ورته ورخور کړی او بیا یې درته پرېږدي نو داسې جایز نه وي لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ دا فرض دی دا جانب دا اللہ نا ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالی دے علم والا و حکمت والا